چې په اسمان وریځې ګڼې شوې نو د سوات غرونو هم سپینې څادرې په سر کړې. د ملک د نورو برخو په شان د سوات په غریزو علاقو ملم جبه، کالام، میادم، بحرین او نورو ګڼ شمېر علاقو کې د واورې یوه نوې سلسله شروع شوې ده. تېره ورځ محکمه موسمیات د اتوار او د پیر په ورځ په سوات کې د واورې پیشنګویي کړې وه. د واورې سره په سوات کې موسم ډیر یخ شوی دی. خلکو ګرمې جیکټې، ګرمې کپړې او ګرم بوټانونه استعمالول شروع کړي دي. په خوراکونو کې هم د ګرم خوراکونو په دوکانونو کې ډیر رش دی. د واورو د کتو دپاره د سیلګرو هم یو لوی تعداد په سوات کې موجود دی. راغلو میلمنو د واورو نه ښه خوند اخیستی. د محکمې موسمیات مطابق نورو 2 ورځو پورې وقفې سره په سوات کې د واورې امکان دی. وحید الله خان، هم نیوز، سوات.